سخاوت ماده پر رسول الله مبارک کی زیاته وا موتا داغي امتیانو پکار ده داغي امتیانو دعوه کو ځان کې دومره سخاوت خو پیدا کو کنه موږ ته خو سوالګر ودرېږي زمونږ تندې تروشي 10 روپۍ موږ نشو ورکولی هغه کس ته 10 روپۍ تا ته به د ورځې 10 کسان ودرېږي 10 روپۍ چې ورکوې 100 روپۍ شو 100 روپۍ خو عام خرچه د ماشوم موږ دا نشو کولی ولې دا خو د الله د رضا دپاره دی خپل بچو دپاره 1 لک روپۍ څه چې 100 لکه روپۍ م راغستی شو ورکولی شي موږ کې سخاوت د ځان دپاره دی او په صحابو کې سخاوت دا د الله دپاره و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان دپاره سخاوت نه دی کړی نبی علیہ السلام فقیری زندگی تیره کړې ده داسې زندگی چې یو ټیم به خوړله د بل ټیم به ورسره نه و عائشہ بیبي فرمایي وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټولو مخلوقاتو کې ټولو نه سخي سړی و یو بل روایت کې راځي فلرسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره سخي و لکه د تیز هوا نه دا تیز هوا چې چلیږي په سړي باندې ډایرک راځي دې هوا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې سخاوت ماده زیاته پته دا په حدیثو کې راځي دې هوا نه هم سخاوت ماده دا پر رسول الله مبارک کې زیاته یو روایت کې راځي وای کم سړی چې سخي وي دا سخي سړی به جنت ته نږدې وي دا به الله پاک تم نږدې وي دا به د الله بندگانو تم نږدې وي که تاسو خیال کړي وي سخي سړی چې وي هغه سره مخلوق هم ډېره مینه کوي چې دې سړي کې سخاوت دی دا به د الله به هم د سره مینه کوي دا به جنت ته نږدې وي او دا به د جهنم نه لرې وي د جهنم نه به لرې وي او بخیل سړی دا به د الله نه هم لرې وي دا به د الله د بندگان نه هم لرې هغه ورسره مینه نه کوي دا به د جنت نه هم لرې وي او دا به جهنم ته نږدې وي خیال هم کړی دا به جهنم ته نږدې وي بخیل سړی او د الله د بندگانو جنت نه به لرې وي وی کله چې الله پاک ایمان پیدا کو ایمان وی الله پاک ته ایمان سوالو کو چې یا الله ما ته قوت راکا ما مضبوط کا وی الله پاک ایمان مضبوط کا په سخاوت سره او په ښایسته اخلاقو سره ایمان ته مضبوطیا په سخاوت سره ورکړی دی وی کله چې الله پاک کفر پیدا کو وی کفر ورته ویل چې یا الله ما مضبوط کا وی ته ما په بد اخلاقۍ او په شومتوب سره بخیلۍ سره مضبوط کړ یو بل حدیث کې راځي ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ټولو نه اول چې د میزان په تله کې کم اعمال اچولی کېږي ټولو نه اول د میزان په تله کې چې کم اعمال اچولی کېږي ابه یو ښه اخلاق یو به سخاوت وي دا 2 اعمال به اول د میزان په تله کې اچولی کېږي الله پاک ته ګناهګاره سخي د نیکوکار بخیل نه ډېر خوښ دی لږ لږ ګناهونه کوي خو سخي دی دا الله ته د نیک عمله بخیل نه ډېر خوښ دی ما ورته ځان کې لږ شانې سخاوت پیدا کړو ما ورته ته څوک ودرېږي په کور کې زموږ څه حالت دی په بهر زموږ څه حالت دی د سخاوت دا ماده په دې وخت کې د نش مطابق ده سخاوت موږ هغه ته وایو چې ما سره پیسې په ځان ولګوم او د خپل په بچو ولګوم دا زموږ په عرف کې مشهور دا سخي دی او رسول الله مبارک او صحابه به سخي څه ته ویل چې په ځان یې ونه لګئ بل ته ورکړي په ځان یې ونه لګئ بل ته ورکړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه د سره 6 درهمه دکان و 40,000 دینار ورسره څومره 40 کروڑ روپۍ په دې وخت کې جوړېږي 40 کروڑ روپۍ ورسره و رسول الله مبارک سره دوستانه جوړه کړله صحابي شو مسلمان شو 40 کروڑ روپۍ د رسول الله مبارک په مخ باندې واجو دومره د سخاوت ماده په صحابو کې یو بل صحابي دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی یو واری رسول الله مبارک د مال مطالبه وکړه چې مال راوړئ وی عمر صاحب ویل چې نن به زه د ابوبکر صاحب نه وړاندې کېږم نن به زه د هغې نه دا میدان ګټم وی عمر صاحب کور ته دننه شو
موږ نه چې زکات شریعت غواړي څومره غواړي؟ په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ غواړي. 1,00,000 کې 2,500 هغه هم څوک نه ورکوي. په حساب نه پوهېږي. په حساب تاسو په الله یقین وکئ. یو غټ سړي سره ناست وم په ګاډي کې. غټ سړي سره په ګاډي کې ورسره ناست وم. د دې علاقې هم نه دی هغه. ډېر مالداره سړی دی. ډېر مشهور خلک دي. او زه چېرته بوتلی وم قسم په الله د نبي علیه السلام په منبر ناست یم. هغه له د زکات معلومات نو. هغه ویل زما دا پلازه نه په دې باندې زکات شته او که نه شته. زما هغه پلازه نه په دې باندې قسم په الله هغه له د زکات پته نه دا سړی به زکات ورکوي څنګه؟ ونه په لکو کې 2,500 دي. موږ له د هغې هم پته نشته. موږ هغه هم صحیح نه ورکوو. نو عمر صاحب وایي چې نن به زه مخکې کېږم د ابوبکر صاحب نه. عمر صاحب داسې چل وکړه د ټول مال نیم مال یې راوړه. نیم مال 2,500 په لکو کې نه نیم مال یې راوړه. په لکو کې 50,000 روپۍ راوړلې. په 10 لکو کې 15 لکه روپۍ راوړلې. او دا نیم مال یې د نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته وړاندې کړو. وایي نن به زه د ابوبکر صاحب نه مخکې کېږم. ابوبکر صاحب چې کله ګوري هغه مخکې نه راغلی ټول مال یې راجمع کړی دی. ټول مال یو شی هم په کور کې نه دی پرېښی. د نبي علیه الصلاة والسلام قدمونه مخته کړي. دا د صحابو سخاوت دی. دا د صحابو ایمانی جذبه ده. اصل امتیان د رسول الله مبارک هغه دي. ولې هغوی کې د نبي علیه السلام صفات موجود و. عثمان غني رضی الله تعالی عنه مالدار صحابي دی. ځان دپاره مالدار نه دی. په ټولو صحابو کې مالدار صحابي عثمان غني دی. خو ځان دپاره نه دی. یو وارې وایي د سړي پیسې پکار یو صحابي و. واورې ځان دپاره خبره ده. یو صحابي پیسې پکار وایي بل صحابي ته لاړه زما دومره پیسې پکار دي. وایي ښه وایي دا پیسې تا ته د عثمان صاحب نه بغیر بل سړی نشي درکولی. ولې دا پیسې 1,000 درهمه به پکار یا به 1,500. دا پیسې څوک نه ورکوي چاله. ته به عثمان صاحب له ځې. دا لاړو د عثمان صاحب د کور ته. عثمان صاحب د خپل ښځې سره په جګړه و. تیزې خبرې کولې. وایي تا په دې ډیوه کې دا غټه باتۍ ولې لګولې ده؟ په دې ډیوه کې چې کومه باتۍ ده وایي دا غټه ولې لګوې؟ تیل ډېر څکي وایي. د خدای بنده وایي دا به نرۍ لګولې وه. دا تیل ډېر څکي. وایي دې سړي چې غوږ کېغوسته چې صاحبه زه خو راغلی ومه زما دومره پیسې پکار وایي دا به تا ته د عثمان غني صاحب نه علاوه بل سړی نشي درکولی. او دلته دا ښځې سره په دې باندې جګړه ده چې په دې ډیوه کې دا بتۍ ولې غټه لګولې ده. نو دا عمر سره کې دا واپس شو. بیا راغلو هغه صحابي ته. ورته وایي زه څه وکړم؟ وایي تا ته دا پیسې د عثمان صاحب نه بغیر بل سړی نشي درکولی. ده ورته قصه بیانه کړه. وایي دا خبرې پرېږده. وایي تا ته دا پیسې هغې نه بغیر څوک نشي درکولی. ته لاړ شه. بیا دوباره ورته راغلو. عثمان صاحب ته ور وټکولو. عثمان صاحب راووتلو. ورته وایي ای عثمان غني زما څه پیسې پکار دي. زما څه پیسې پکار دي. پیسې ورته یادې کړي نه دي چې 10,000 پکار دي 15,000. وایي ښه دننه شو. ښځې ته وایي هغه تیلۍ در سره پرته وه هغه راکړه. تیلۍ راواغست 3,000 یا 4,000 درهمه پکې وو. ورته وایي دا واخله. صحابي ډېر حیران شو. ورته وایي ای عثمان وایي زه دې نه مخکې ستا کور ته راغلم. ستا د ښځې سره لانجه وه په ډیوه کې د باتۍ لګولو باره کې. تا ښځې له ویل چې دا باتۍ د غټه ولې لګوې دا باندې نرۍ لګولې او ما ته دومره ډېر اشرفۍ راکړي. ورته وایي هغه ما ځان دپاره لګولو او دا زه د الله دپاره ورکوم. وایي دا زه ځان دپاره نه لګوم. نو عثمان غني غني دی خو د ځان دپاره نه دی د بل چا دپاره دی. وایي هغه بتۍ جنګ چې و هغه زمونږ کور کې و زما دپاره لګېدلو او دا خو د الله د نامې دپاره دی. دومره د صحابو ایمانو. علي صاحب یو وارې وایي ناستو یو سوالګیر راغو ورې وډبولو. وایي علي صاحب حسین رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وایي ورشه مور ته دې ووایه چې تا سره ما 6 درهمه ایښي وو هغې کې 2 درهمه راواله او دې سړي له ورکړه. دننه اواز شو چې دا درهمه چې کوم تا 6 راکړي دا خو تا وړه دپاره راکړي دا خو د وړو ته څنګه دا غواړې؟ ورته وایي 6 واړه ورکړه. څه ورکړه؟ 6 واړه ورکړه. 6 واړې ورکړه. خپل کور کې مکمل صفایي وکړو. دې سائل او دې سوالګیر ته ورکړه. بهر ووتو یو سړی و هغه سره اوښو. وایي دا په څو هغه سړي ورته ویل وایي دا ای علي وایي دا اخلي. وایي واخلمه. وایي په څو یې اخلي؟ وایي 140 پورې مې لګي درهمه پورې 140 درهمه پورې. ورته وایي ښه علي صاحب وتل ما سره خو نغدې پیسې نشته. وایي ښه زه بیا به قرضو کې کله به راکړې 2-3 ورځې پسه. وایي صحیح ده راکړه.
مخکې لاړو یو بل سړی ورته راغو وایي ای علي صاحب دا خرڅې وایي او وایي په څو وایي په 200 درهمه وایي دا واله په نغدو کې ورته ورکړه بل سړی رونیو دا 140 ته واله او 60 کور ته یوړ بیبي ته یې ویلې وایي الله فرمایي چې په 1 روپۍ به 10 روپۍ در کومه 6 درهمه دې ورکړه 15 درهمه الله ماته راکړي خیال هم دی دا د سخاوت اثرات دي دا موږ ازمو کړې نه ده موږ یریږو که دا لس ته صحیح دا لاړ شي بیا به څه کړي دا د سخاوت هغه د موږ په دې یریږو موږ وایو چې دا دې ورکړه بیا به کې سهار سړي غوټه کړي دي او وایي که دا دې ورکړه بیا به څه کړي زموږ عقیده خو دا هغه رنګې نه چې موږ داسې عقیده وساتو عایشه بیبي دا زموږ مور ده عایشه بیبي ته وایي روجۍ نیولې وه او ماښامې ټیم شو او یو سایل راغو یو سوالګیر راغو سوال یې کولو وایي عایشه بیبي خپل برخه روټۍ پرته وه روجۍ و هغه برخه حکم یې وکړو چې دا زما برخه روټۍ ورکړې وایي ای عایشې ستا روژه ده او دینه بغیر نوره روټۍ نشته وایي ورکړه ورته د خپل د برخې روټۍ هغه سوالګیر ته ورکړه لږ ټایم تېرېدلو روژه ماتي ته نږدې شو نرۍ غوښه ورته الله پاک راوړاندې کړله د چا په لاس یو وارې اما عایشه رضی الله تعالی عنها ته یو صحابي راغلو ورته وایي زما څه پیسې پکار دي عایشه بیبي ورته فرمایي چې ما سره خو په دې وخت کې نشته که ما سره په دې وخت کې 10,000 درهم هم وه نو ما به تاله درکول لږ ټایم تېرېږي یو بل صحابي راځي اما عایشه رضی الله تعالی عنها ته 10,000 درهم راوړي څومره راوړي 10,000 درهم عایشه بیبي وایي چې یا الله زما دومره زر ته امتحان اخلي ما لږ مخکې صحابي ته ویل که ما سره په دې وخت کې 10,000 درهم هم ما به تاله درکړی و تا ماله 10,000 درهم راکړه زما امتحان دی وایي راوغواړې هغه صحابي دا 10,000 درهم یې هغه ته ورکړل دومره د سخاوت ماده امام زین العابدین مشهور د امام حسین صاحب زوی دم دا یو زوی دی د فاطمې بیبي ده امام زین العابدین دا وایي چې کله وفات شو وایي دا چې کله کوم صحابه لمبولو وایي هغوی په چغه شو ژړلې نو د چغې حالت چې معلوم شو وایي د دې په دې شا باندې د بوجیګانو نشانونه دي دا د وړو توړې د چینې توړې دا نشانونه دي پې وایي دا ځکه چې ده به د خپل په زندګۍ کې هره میاشت 100 کورونو دپاره خپل په ملا باندې سامان وړو هلته به یې ورته رسو خپل ملا باندې امام زین العابدین رحمه الله خپل په ملا باندې 100 کورونو کفالت به ده کوو موتا د یو غریب کور کفالت کولی شو 2 لکه روپۍ به زموږ آمدني وي 3 لکه روپۍ به زموږ آمدني 10,000 روپۍ د یو کور کفالت کولی شو نه شو کولی د 100 کورونو کفالت به هغې کوو ولې زموږ ستا عقیده درسته نه ده موتا یېرېږو چې نن د 10,000 ورکړي دا خو 10,000 کمی وشو په دې نه پوهېږي چې دا کمی ونه شو دا په 10 لکه به الله تعالی درکوي که موتا د هر یو کور کفالت راواخلو په تنخوا کې په 3 لکه روپو کې 10,000 روپۍ موږ بېلې کړو زموږ به څه فرق راشي او د غریب کور به بیا باشي 10,000 روپو راشن چې ته هغه ته واچې د هغې ټول میاشت چې کوم دی تېرېږي او ستا په 3 لکو کې 10,000 ښکاري هم نه خو عزیزانو موږ کې دا د سخاوت ماده شته نه د نبي علیه صلات وسلام چې کوم زوی ورته ویلی و زید رضی الله تعالی عنه د ده نوسی چې کله وفات کېدلو وایي ده ژړله چا ترې تپوس وکړو چې ولې جاړې وایي ده ویل چې ما باندې 15,000 دیناره قرض دی زه ځکه جاړم په دې باندې امام زین العابدین رحمه الله هغه څه وکړه هغه 15,000 دینارو ذمواري خپله واخیست 15 کروڑ روپۍ په دې وخت کې جوړېږي وایي دا به زه ورکړم ته بلکل غم مه کوه زه وایي د مرګ حالت دومره سخاوت په صحابو کې دا پروت و د نبي علیه صلات وسلام د امتیانو په واسطې باندې موږ د نبي علیه السلام امتیان ځان ته ځان کې لږ چانې سخاوت پیدا کړو دا د نبي علیه السلام یو صفت دی دا صفت ځان کې لږ پیدا کړو کور کې صرف سخاوت نشته کور نه بهر سخاوت ګورو کم غریب سړی ګورو هغې ته نغد نه ورکوو د هغې د کور کفالت چالو کړو د 10,000 روپو راشن ځان ته اخلو 2,000 روپو هغه غریب ته په کور کې واچو یو تروړه ورته واخلو بل څه ورته واخلو داسې خو کولی شو که نه د دې لپاره کوشش وکړو د نبي علیه صلات وسلام په زندګۍ باندې روان شو په همدې کې کامیابي ده په همدې کې فایده ده په همدې کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې موږ ټول د نبي علیه صلات وسلام په طریقو باندې روان کړي وما علینا الا